بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې ما څه خلق هغه داسې هغه ولیده چې د هغو دا شونډې دا داسې چې دی نو دي چې لکه د اوښانو په شان شونډې هغه د اوښانو په شانته دي، دغه شان د اوښانو په شانته خوله ده، او دغه څه نوړی چې واچوي نو هغه نوړی د ګټه ده، نو دا ګټه به چې دی نو خوله کې چې دی واچوي نو دا به وروستو د نیغه ته وځي، لکه څنګه چې د سړي معده کار نه کوي او چې څه خوري هغه ترې چې دی نو وځي، نو دغه شان ګټې به چې دی نو هغه خوري او دا به ترې دغه شان هغه به ترې بېرته هغه ګټه به ترې وځي. وی ما تپوس وکړو جبرائیل علیه السلام نه چې دا کوم خلق دی؟ وی جبرائیل علیه السلام راته وویل چې دا هغه خلق دی چې د یتیمانانو مال خوري. دا زکات دې ته خلق خوشحالیږي چې زه چیرمین شلی، دې کې دغه وسایلو ما استعمالوي، الیکشنې ولومه چې دی نو هغه کوي. دا د کونډو د یتیمانانو د پاره چې کوم شی هغه چې دی نو هغه راشي. قرآن کې الله فرمایي چې ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. کم خلق چې د یتیمانانو مال په ظلم او په زیاتی سره چې دی نو خوري نو دو خپلو ګېډو کې اور هغه اچوي. نو دا هغه خلق دی چې دو به د یتیمانانو مال هغه به خور نو الله ولا د هغې مطابق هغه سزا هغه ورکوي.